أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دی آیات مبارکه کې د هغه خلکو د پاره چې هغوی د عزت په بنیاد باندې او د کینې په بنیاد باندې حق پټ کړی یو نه بیان کړی او د هغې غلط ترجمانی د حق کړي هغوی ته د توبې طریقې ښودلې ده چې توبه به دسې وباسي. هم د توبې ترغیب دی هم د توبې طریقه ده چې توبه به دسې داسې خلکو توبه به په دې انداز باندې. مخکې موږ ویلي چې د عوامو خلکو چې کوم ګناهونه غلطیانې کېږي د هغې د توبې دپاره دوه شرطونه دي او کم کسان چې کتمان حق والا دي حق پټایي علما دي د هغوی د توبې دپاره درې شرطونه دي. نو الله تعالی فرمایي چې الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر هغه کسان چې توبه وباسي. توبې وستره مطلب دا چې پر تېره غلطۍ باندې پښیمانه شي، دا کار ما ټیک نه دی کړی، صحیح کار نه دی شوی. واصلحوا خپله اصلاح وکړي. اصلاح مطلب دا چې په آینده کې د ځان نه دغه ضد او دنیاوي لالچ لري کړي، دا مرض ځان نه ختم کړي. وبینوا او بیان د مسلو وکړي، کومې خبرې چې پټې کړي دي هغه خلکو ته بیان کړي چې دا خبرې ما داسې پټولې، حقیقت داسې ما به داسې وایي خو اوس تاسو واورئ چې اصلي مسله داسې ده. نو چې کله داسې وکړي نو الله وایي فاولئک اتوب علیهم، نو دغه کسان زه توبه قبلوم د دوی، د توبه یې قبلوم. وانا التواب الرحیم، او زه توبه قبلوونکی او رحم کوونکی یم. نو دا د الله تعالی د رحم او کرم انتها د داسې کسانو توبه هم قبول شي او معافي کړي. او دا د هغه کسان چې کوم د عزت په بنیاد باندې او د لالچ په بنیاد باندې حق پټوي د هغوی د توبې لپاره طریقه او ترغیب شي. پاتې چې کوم خلک چې د یری د وجې نه حق نه بیانوي، ځان یې خاموش کړی، د هغې ذکر دلته کې نشته دی، هغې بحث نشته. کوم چې حق پرست خلک دي د هغې بحثونه به نورو ځایونو کې راشي، دلته کې نشته. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. یقینا هغه کسان کفارو چې کفر یې کړلی. د کفر ډېر قسمونه دي، چونکې مخکې بحث د حق پټول را روان دی. نو په دې وجه د کفر نه هغه کفر مراد شي چې کوم د علماو له طرف نه کېږي، ځکه حق پټول د عزت په بنیاد باندې یا د حق بدله ترجمانی کول د لالچ او د عزت په بنیاد باندې دا کفر دی، د سره ایمان ختمیږي، بیا مسلمان پاتې نه وي. اگر چې دی به کلمه وایي، مونځ به کوي، روژه به نیسي، د حج به قایل، د ډېرو شرعي احکامو قایلي، خو د دې کار نه وروسته دی مؤمن پاتې نه دی، مسلمان نه دی، تر څو پورې چې توبه نه ایستلي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه کسان کفارو چې کفر یې کړلی او پټولو د حق سره همدغه د علمای سو بحث روان دی چې په دې خبره باندې دا کافران کېږي، او هغه کسان چې د حق پټولو په وجه باندې د کینې او د عزت په بنیاد باندې حق پټ کړی دی، دې کافران شوي دي. وماتوا، دوی مړه شي، توبه ونه باسي، دغه توبې چې کوم شرایط چې دا موجود نه شي توبه ونه باسي. وهم کفار، په داسې حال کې چې کافران وي، یعنې د کفر په حالت کې د ساه لاړ شي او توبه یې نه ده وکړي. اولئک دا کسان علیهم لعنة الله، په دې باندې لعنت د الله تعالی دی. دې ځای کې یوه شرعي مسله دا معلومه شوه چې تر څو پورې دا مسله دا خبره ثابت شوي نه وي چې د سړي مرګ په کفر باندې شوی دی، دا خبره یقیني معلوم شوي نه وي، تر هغه پورې ته به داسې کس باندې شخصي لعنت ویلی نه شي چې په دې کس نه لعنت یې داسې کار یې کړی وي. کېدای شي که هغه توبه وکړي او بیا ښه نیک مسلمان ته جوړ شوی دی، خبر شوی نه وي. نو چې تر څو پورې ته یقیني علم نه و چې دی به د ناجایز باندې مړ دی، توبه یې نه ده وکړې، تر هغې پورې ته به دې باندې لعنت نه شي ویلی. نو ځکه الله تعالی ښه پوره وضاحت سره وویل چې کفر یې کړی او بیا په دغه کفر په حالات کې دا مړ هم وي، دا ټکې ورسره ځکه ذکر کړو چې په شک کې او به داسې د ظاهري حالاتو په بنیاد باندې به چا لعنت ونه وایي. لعنت په مسلمان باندې ویل اگر چې ګناهګار ولې نه وي، دا لوی جرم دی، دا منع دی، دا کېدلی نه شي. لعنت صرف په کافرانو باندې چې دا ته معلوم چې قطعي کافر ته پې ویلی شي، او یا په کفر یا مخکې مسلمان و خو اوس د کفر په حالت باندې دنیا نه تللی دی، د ارتداد او د نواقض الایمان مرتکب شوی دی، او دا علم یقیني په شک سره هم نو الله پې لعنت ویلی شي. نو چې دغه کسان چې حق یې پټ کړی دی به دغه او دې په وجه باندې کافران شوي دي، بیا مړه شي او دغه کفر په حالت کې، نو دغه کسانو باندې لعنت الله، لعنت د الله تعالی دی. لعنت بات مخکې مونږ کړی دی چې لعنت الله د لعنت نه مراد څه دی؟ التبعید عن الرحمت، د رحمت نه لرې وتل دي. څومره د الله تعالی لوی لوی نعمتونه او رحمتونه د الله تعالی احسانات دي، د هغې نه به دا سړی مکمل لري.
والملائکه د فرشتو یعنی فرشتو ته خیره کوي چې الله تعالی دې دا کس د خپل رحمت نه لري وساته چې دین صحیح نه بیان کړي پټ کړي والناس د خلق اجمعين د ټول ناس چې کوم دي د ملائک شو د ناس هغه خلق مراد د چې څو د په وجه باندې گمراه شوی او بیلاری شوی او د چا د گمراهۍ بنیاد ګرځیدلی د دې باقی وضاحت چې کوم دی سورۃ اعراف 38 نمبر هغه کې ترشبه دی هغه کې براش ورسته براش چې کله د کافران ټول ډلې په ډلې باندې جهنم ته ولېږي نو دا کلم کم چې ورسته راشي جهنم ته ولېږي او دا مخکینی وایي چې دا مخکې راغلي پرې وتلې دي او دا زمونږ د گمراه کېدلو باعث او سبب جوړ شوی وو نو الله تعالی ته به وایي چې ظالمانو له سزا د چون دا ورکړي ځکه دې مو خراب کړي گمراه کړي کدا کسان نه وینو کې دې چې موږ صحیح لار معلوم کړی وي خو دې خلکو موږ دوکا راکړي او موږ خراب کړي او سورۃ مائده کې الله وایي چې دا به سوال وکړي د الله نه چې دا الله تعالی ته وایي چې زموږ خپل راواچو ولې د پات په موږ ګرځي چې دې د دومره ظالمان دي چې خلکو د بيدینۍ سبب جوړ شوی دي نو ناس نه هغه تابعدار خلک مراد دي چې د په وجه باندې گمراه شوی لکه مثال به تور باندې ابن کمونیا یو سړی در شوی دی دهری سړی دی هغه به دې باندې بحثونه کړي دي او قاعده جوړ کړي دي چې یاره نعوذ بالله الله تعالی نشته دی او دا نظام په خپل باندې خود به خود چلیږي باغې باندې کتابونه لیکلي به دغه ابن کمونیا یو سړی کافر وته په دنیا لاړ خود دغه کافر په دنیا کې په لکونو خلق شته په ټولو ملکونو کې دغه په نوم باندې منتقلی پارټي او جماعتونه شته دي یا لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول راوخلا یا عبد الله ابن سبا چې يهودي عالم تر شوی دی او یمن کې پټ شوی و د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد راښکارا شو او د عالم شکل اختیار او د چې کوم عقیده جوړې کړې دي د شیعاګانو کوم بنیاد چې هم دغه کسکه خو درې دي دریم احسن بن سبا چې هغه هم ډېر خرافات بنیادونه خو درې دي د اسلام خلاف او د ټول مهنت خلاصه دار چې مسلمانانو کې دغه خانه جنگي پیدا شوه اتفاقی تسنش یا مرزا غلام احمد قادیانی چې هغه د پیغمبري دا وکړ یو پنجابي سړی دی او دا هغه په پاکستان کې په لکونو خلک تابعدار شته یو نوې انقلاب ورپسې د شاته خلک روان دي او ډیر خوشي عقیده لري هغه خپل کتاب قرآن لیکلی د ځان لیکلی د تذکری په نوم باندې کتاب لیکلی قرآن او بیا تقریبا د واته کتابونه جو دومره خرافات لیکلي د اسلام نه مکمل هیڅ شی د اسلام سره سمون نه لري او ډیر خلک ورپسې دي دا هغه تایید کوي او ډیر هغه نائب چې کوم دی هغه جنشین مسرور بنوم باندې او سړی رسپین مټکي وایي په لندن کې اوسېږي نو اوس دغه ظالمان چې د خلک بلاري کړي گمراه کړي دي نو او نو دغه ورستانه د ناس مراد هغه خلک چې کوم بلاري شوی دي ته په وجه باندې او دغه سبب جوړ شوی دی نو دا ورستاني خلک چې کوم گمراه شوی دي ته په وجه باندې کله چې په حقیقت باندې خبر شي په قیامت نو دوی په دې باندې لعنت وایي چې د په وجه باندې من بلاري شوی او آسماني سیدین زمونږ نه ګډوډ شوی دي اجمعین د ټول مخلوقات او باقي مخلوقات به هم لعنت وایي نو الله تعالی بلعنت وایي ملائکه به لعنت وایي د ځکه متابعدار خلک چې وو ډلې واغم په لعنت وایي او ټول مخلوق د باندې لعنت وایي چې هغه حق پټ کړی او په دغه حال کې د دنیا نه تللی یو توفیق نصیب شوی نه بس یاد